بالمازه او روزه خون کې انسان دا یوازې د خپل ځان نقصان نه کوي بلکې دا جناب رسول الله د تمام مسلمانانو نقصان کوي. اس په باره کې امام تاج الدین سبکی رحمه الله یو ډیر زبردست محدث او ډیر لوی بزرګ تیر شوی په 8 هجری کې صدی کې فرمایي کو چرته په خپل شاګردانو په مجلس کې ناستو فرمایي کو چرته مال یو کس رالو او ما ته ویل چې د پلانکی کس موږ نه دی کړی او د زما حق والي دی او زه قاضیما او د پلانکی راشي مقدمه درج کی چې پلانکی کس موږ نه دی کړی او د زما حق والي دی د زما د باندې زه مقدمه درج کوم. نا فرمایي وي زه به دا مقدمه درج کوم او دا کوم کس چې موږ نه کړی د خلاف به سناو. نو شاګردان تاسو کو چې حضرت د چې د موز نه کړي نو د خدای الله حکم نه منلې ګناګار دی د الله حکم نه منلې نو پدې کې د دې دویم کس د حق څخه خبر رااله. امام تاج الدین سبکی رحم الله فرمایي چې موز د واقع چې کوم دی د بل مسلمان حق والے دی داغي وجه دادا چې د انسان چې کوم موز کو پدې کې د ترمذی شریف او د بخاری شریف حدیث مبارک دی چې کله صحابه راغلل نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې السلام علی الله السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی اسرائیل. نبی صلی الله علیه وسلم نه کړل چې تاسو داسې مو وایي چې السلام علی الله چونکه سلام ضرورت هغه کس تر دې چې چا خطر وي چاته د سسیس خطر وي خدشه وتا نو چونکه الله ته نه د سسیس خطر شته او نو ته څخه شته نو چونکه د الله د پر د سلامتی داسې خبره تاسو مکوئ بلکې تاسو وایي السلام علیکم ورحمت الله پتا سو دي سلام او رحمت دی د الله تعالی او بل دا چې تاسو سلام وایي په الله د پرشتو باندې نو پرشتي څومره دي تاسو به د کمی پرشتي نه مانی دا تاسو سلور واغستو څومره پرشتي دي نو تاسو به د کم او تاسو به د څومره انبیاء نمونه علی نو تاسو به د څومره صالحو نمونه علی نو چونکه تاسو ته ممکن نه ده تاسو دا سوای السلام علیکم ورحمت الله او په موږ کې سوای السلام علینا سلام دی په ما باندې وعلى عباد الله الصالحین او په هغه باندې چې د الله صالحین بندگان دي. نو پدې کې ټول راغلل پدې کې ټول چې صالحین څومره مخلوق دي دي کې دا ټول فرشتي انسانان انبیا ټول پکې راغلل. نو پاسانه باندې خبر وشو نو نبی صلی الله علیه وسلم چې د رحمت او د سلامتی دغه کوي نو دلته امام تاج الدین صاحب ذکر کوي چې دې انسان د السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین دا څومره لوی حق دی د انسان چې موږ یا الله په ماده سلامتی او په علی عباد الله الصالحین په ټول مؤمنانو باندې سلامتی وي نو دې سلامتی نه د بل مسلمان مخلوق باندې شو. او یو بل ځکه وي چې چونکه درود شریف ته اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې په هغه باندې د سوي سلامتی اوي نو فرمایي چې دغه په دې کې په دې دعا نه ټول امت سو محبوب وساتو نو چې کم کس موږ نه کوي یا روزه قضا کوي نو دا یوازې د خپل ځان څخه نقصان نه کوي بلکې دا د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نقصان کوي دا د ټول کائنات د مؤمنینو نقصان کوي. وسنګا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي من سن سنتا حسنه تاسو سنت داسې ادا کړئ چې هغه ته د خلکو زړه راډک دغه شي مرغوب شي او نور هم خلک سکی هغه کې چې کوم دی هغه سنت ادا کول شروع کی نو چونکه یو موږ کوونکې چې موږ کوي یا یو بل کس ته وایي چې تر اعظم موږ درازه نو چې دا څومره موږ کوي د دې په دې موږ کې یا یو سنت ادا کو د چا د خپل د برکت ته ولې چا یو عمل شروع کو نو دا په عمل کې کمی نه راځي د توکل پورا اجر ملایي. نو چونکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته قران کو دلې دي دین راوړې دي نو چې موږ څومره عمل کو په دې کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یې صد پورا زمون په موږ کې چې څومره ثواب مونږ ته ملاويږي دونه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملاويږي ولې دا هغه مونږ ته خو دلې کړه نو چون کې یو بلمازه چې موږ نه کوي نو دا یوازې د خپل ځان ګناه نه کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نقصان کوي هغه ته د هغه ثواب کمه پکې رالو کنو
او کو دا روزه نه نیسي نو د روزه حکم د الله دی او د جناب رسول الله طریقه ده نو کو چرتا هغه نیولې دا نو هغه فرمایلی دي چې روزه الصوم لي وانا اجزي به الله فرمایي روزه زما د پاره دی اجر بزور کوم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث قدسی دی دا مونږ هغه رسولې نو چونکه کم کس اوس دا خبره معلومه ده او روزه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نیولې ده او دا روزه نه نیسي نو ګور پدې کې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اجر دې دغه هغه ضبط کو پیدا خپل ظالم ګناګار کو نو بالمازه او روزه خون کې انسان دا یوازې د خپل ځان نقصان نه کوي بلکې دا جناب رسول الله او د تمام مسلمانانو نقصان کوي الله دې موږ ته ټول وساتي نو امام سبکی رحمه الله فرمایي چې زبد هغه کس خلاف مقدمه چلو چې بای او دی بالمازه انسان د بل مسلمان حق خوړلې دی